السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو امید ده چې تاسو بخیر. زمانه نننی ویډیو ډیر اهم ټاپک باندې دا امید ده تاسو نه چې ویډیو ټول وګورئ. یو پدې کې زه د کوم د غټو مهنو والا ملګری دی هغه پسې حروف دي د هغې د ټایم باره کې خبره کوم، او دویم چې کوم ټاپک دی چې کله کپنی خروج نهایي ولګوي نو ډیورنګ د خروج نهایي آیا نقل کفاله کیږي که نه کیږي، آیا دا کینسلیږي که نه کیږي، او د هغې د کینسلیشن دپاره طریقې کار څه دی. په دې ټاپک باندې دا ویډیو دا مکمل ویډیو وګورئ تر اخره پورې، او که تاسو یوټیوب چینل باندې نه یو نو یوټیوب چینل ورسره سبسکرایب کړئ، ویډیو ضرور لایک کړئ، د ملګرو سره ورسره هم شیر کړئ. په اولنۍ چې کوم خبره د دوستانو په دې باندې خبره کوو چې د غټو مهنو دپاره چې کوم اعلان شوی و د نن نه تقریبا 2 میاشتې مخکې، نو الحمدلله هغې باندې کار اوس هم جاري دی. د ملګرو حروف ختمیږي او موږ پخپله د څو ملګرو ټرانسفر اخیستي دي، تنزل یې ولې کړي دي پرون ورځ کې، او الحمدلله کار روان دی. هغه کیږي د ټیم په هغې کې هغه ایشو چې کوم و نو هغه ختمه شوې ده. نو د کم ملګرو چې خواهشمند دي حروف ورپسې نو خپل حروف ختم کړي. غټې مهنې دا ستاسو دپاره یو بهترین چانس دی، خپل حروف تاسو ختم کړئ. ټیک شو، تنزل یې وکړئ، شریکو ته فردي موسسو ته چې څنګه هم کېږي، خو د دې چانس تاسو فایده واخلئ. دویم یو اهم سوال دی، هغه اکثر ملګري زمانه کوي، هغه دا چې کله عمر بھائی چې کله کپنی یا کفیل خروج نهایي ولګوي نو د خروج نهایي په دې دوران کې نقل کفاله کولی شي یا نشي کولی. نو ګوره دوسته چې خروج نهایي کله ولګي نو د خروج نهایي تا سره په دې کې تقریبا 80 ورځې ټایم دی. په دې 80 ورځو کې به دنه ته د مملکت نه وځي. که ته ونه وځې نو د خروج نهایي د قوانینو خلاف ورزي دې وکړه. لکه څنګه چې اوس کپنیانې انقطاع عن العمل کوي، نو همدقسې چې کله انقطاع عن العمل کوي نو د انقطاع عن العمل په دوران کې بیا په خروج نهایي باندې به ځي یا بلې کپنۍ ته تنزل کوي. ټیک شو که نه؟ دقسې چې کله خروج نهایي تا ته ولګېدو نو ته چې کوم دی خروج نهایي ته به ځې. د هغې وجه دا ده چې کله د خروج نهایي د قوانینو خلاف ورزي دې وکړه نو بیا به د هغې غرامه ده، او په اقامه وله ویلډ پکار ده چې کله اقامه ستا ویلډ شي، اقامه کې د ټیم راشي، بیا به د خروج نهایي هغه غرامه چې کوم ده هغه به ډکه کړي. د غرامې نه پس بیا مطلب دا دی چې بیا ته په خروج نهایي باندې دوباره ځي یا دوباره ته کار کوي، هغه بیا ستا مرضي ده. نو ټولو ملګرو ته زما اپیل دی چې کله تاسو ته خروج نهایي ولګي نو بجای د دې چې تاسو دلته پاتې کېږئ د کنډم نه وځئ، چې تاسو د دې قوانین اوس ملګرو ته دومره مسایل دي په دې باندې تاسو وځئ بیا. ټیک شو؟ نو د خروج نهایي د قوانینو دغه به په تاسو باندې نه راځي. دا د دې ځای پورې دا ویډیو کوم ملګرو ستاسو څه سوال وي نو په کمنټ سیکشن کې تاسو زما نه کولی شئ. د هغې نه علاوه کوم ملګرو ته د مسلې د حروف مسله وي ورته هغو تنزل کول غواړي نو هم تاسو په کمنټ سیکشن کې خپل نمبر ولیکئ، زه به انشاءالله رابطه به در سره وکړو انشاءالله. نننی ټاپک د دې ځای پورې دوستانو امید دی چې ویډیو مو خوښ شوي. که ویډیو مو خوښ شوي یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ، فیسبوک باندې ګورئ ضرور ویډیو پیج لایک کړئ، او ویډیو د ملګرو سره ضرور شیر کړئ.